علیکم. سمیع الله یم. دا وخت روان یم د کلي نه د روړې سایډ ته. نو ما راځي چې کتونکو سره خپل روډ شریک کړم چې یاره موږ کوم نمونه روډ چې دی نو ورځو. حکومتونه هم ډېر شی تېر شول، وختونه هم ډېر شی تېر شول. کم سے کم 40 سال زموږ عمر دی او دې عمر کې چې دی نو دا روډ زموږ نه دی جوړ شوی. د ګاډي درز به ځان ته پکې اورئ. دا وګورئ دې ځګې وګې بیا څو ټکان دي. اوس ګورئ دې ځګې بې درز دی. روډ زمونږ ټول داسې دی چې تباه دی. نو نن سبا په دې ګرانۍ کې چې دی نو که موږ یو خوا د ګاډي تیلو له پیسې ساتو نو بل خوا چې دی نو هره میاشت کې به د ګاډي کار له پیسې ساتي. تاسو ځان له ګورئ دا کوم درز چې تاسو واورئ نو دا چې دی نو داسې خو نه دی، خو ګاډی به باندې خرابېږي که نه. دا اوس ګورئ څومره زموږ دا روډ چې دی تباه دی. دا شاپوره پورې څه 9 کیلومیټره روډ دی، خو بس پته نه لګي زمونږ قسمت خراب دی چې دا جوړېږي که تاسو ولیدل چې دا زموږ د روډ حالت دی. په هرې کندې کې چې دی نو د ګاډي به درز اورئ، بل شدید درز به را روان وي. نو برای مهرباني زموږ دا ویډیو مخې ته شیر کړئ چې دا اعلی حکامو ته ورسي او زموږ د دې روډ چې دی نو زر تر زره غم وشي. که دلته تاسو وګورئ که فرض کړئ یو کس بیماري نو هغه هسپتال رسېدو نه مخکې چې دی نو ساتو کلی. نو برای مهرباني په انساني لیول چې دی نو هم پکار ده چې زموږ د دې روډ غم وکړی شي. دا تاسو وګورئ 15 لکه کړي دي. دا زمونږ روډو کتونکو برای مهرباني دا مخې ته شیر کړئ که زمونږ چېرته څه فایده پکې وشي. د ټولو کتونکو ډېره مننه.